دا وظیفه د اتفاق او محبت د پاره ده. کم کس دا وایي چې ما سره د هر سړی محبت کوي تسخیر د پاره ده چې چاته زم ما سره د خلک عزت کوي زما د خلک محبت کوي ما سره او ما ته په ښه درون نظر باندې ګوري. خصوصي پاره هم دا چې انسان هر کس ځان ته متوجه کوي هر کس دته مسخر کیږي. دا وظیفه د هغې د پاره هم ده. ډېره نایاب او بهترین وظیفه او ډېر مجرب المجرب وظیفه تاسو دا وکړئ ان شاء الله فایده تاسو ملو شي. رانجه موږ ورته رانجه وایو څوک ته سرمه وایي څوک ته سوی د هر چا خپل زبان دی. برانجه چې پسترو کې اچي تور رانجه آب راواخلی په هغې باندې د قرآن مجید آیات مبارک په یو ځل اوایي او هغه رانجه په سترګو کې لګوي او بل په عطر هم دمول شي. چرته چې تاسو زئی یا کم تاسو مطلب وي چې کم کس تاسو مطلب دی دغه نوم دغه د مور او چې خدای پاک د فلانکې ما بس بالکل بیقرار کی یا زما د باندې خوشبو لګي یا سترګې ما سره لګي خدای پاک ما بس بیخي بیچینه کی. دا وظیفه د محبت اتفاق د پاره ډېر نایاب او بهترین وظیفه ده. خصوصا د کمی خزي خاون منس کې نه اتفاقی وي په یو کور کې اوسېږي په یو ځای کې وي په یو کمره کې وي خو بیا هم یو بل سره هغه نه اتفاقی یو بل سره خبره اتر نه کی یو بل سره بار خبر جنگ جګړه وي. دا وظیفه د خلکو د پاره ډېر نایاب او بهتره وظیفه ده. دا وظیفه وکي ان شاء الله دعاګانې کوي. کم خوينده سوي چې خاوندان وسران وي یا کم دا سرونه وي چې خزي وخت نه تیری مطلب څه بهر خبره باندې جنگ جګړه کوي یو شی بل شي دا د هر څه نفرت ختمولو لپاره محبت را وسره لپاره دا وظیفه ده. دا وکي او فایده حاصله کوي. رانجه او عطر دا په دوانه د مول شوی عطر خوشبو استعمالوي او چې کم دی رانجه اکثر کې لګوي خسته بهترین خوشبو چې کم خپل استعمالوم امس کې پیغمبري ده. زینت الرجال مرته وي مس کې پیغمبري مرته وي مشک پیغمبري مرته وي. دا ټول نمونه دي چې کم کس دا عطر دغې د لګراندي خسته خوشبو ده دا واقع دغه خوشبو لګوي چرته چې کینې دا نه خوشبو باندې دا سبا خلک مینه کوي. نو که یو سړی یو کس د پاره کې هغه نوم دی خلک عام خبر دي خدای پاک کم خلک ما سره کې بوغو ساتي خدای پاک زما خوشبو پاک باندې لګیا مطلب د قرآن پاک آیات مبارک برکت سره دې سره کې زما مینه پیدا کی مطلب د دې چې مینه ما سره پیدا شي په سره کې او زما احترام کوي. نو آیات مبارک دی حالا تشتمه سپاره ده اوم نمبر آیات ته اوم نمبر رکوع ده سوره ممتحنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. زما مطلب دا نه چې هر ویډیو کوم د محبت د پاره ما مطلب دا چې کوم جایز محبت وي دا ویډیو سره خلکو د پاره کوم. بعضی خلک د سوي بے دبی معافي ډیره بے دبی معافي اکثر خلک دا سوي رونه چې هغه پر دې خويندې خرابي کی محبت کې ځان ته د مبتلا کی شاغي عزت لوټ کی عزت ولا خراب کی باغې نه بس جنہ کې په منځ لاره کې پری دي. نو عزت د هر چا عزت د هر چا خپل خويندې مې کور گشتا او سړي خپل خور مور ته وګوري به د مخ غلط قدم اخلي. دا ویډیو کوم شیر کوم چې الله غواړي صرف په دغه شیر کوم چې کوم خلکو ته ظلمونه کوي چې خلک په ځته مایل کیږي او نکاح وسره چې بل نه پاتې کیږي چې خپل وسره نکاح کې خپل کور ته وځي. زما سره مقصد دا دی الحمدلله بل دا محبت ویډیوګان ما سمره مو کې کم از کم 2000 او برابر خلکو رنگونه کړي. اکثر خلکو به دې کې دا ویل چې موږ الحمدلله موږ نن خودکشي کړه قسمونه خړه کلمې تیرې چې ما بدن خودکشي کوله که ویډیو مانو وکړې وساده ویډیو ماته یو تسلی ملو شه ساده ویډیو ماته یو اسباب جوړ شو تاسو ما رابطه کا او ان شاء الله تبارک نو ارسه الله کې موږ ورته وظیفه خو دلا موږ ورته الله کلام خو دلو الحمدلله ډېر خلک کورونه بچ شو ډېر خلک کورونه بالکل محفوظ شو. دا ویډیو به ما خلک هم ګوري خو بعضی خلک دا تاسو نه کوي یاره زمون په ویډیو کې زمون نوم ماخله. نو الحمدلله ز خپل عزت لرم خپل عزتدار يم پښتون يم بیا مفتی يم بیا عالم يم بیا پښتنو معاشره کې اوسېږم خپل هم خور مور لرم عزت لرم. دا چا ویډیو چا خبره تو پرټ باندې شو کوم نه چا आवाज پرټ باندې شو کوم چې خبره ما سره کړه براز ان شاء الله دا خبره وګد شو خو صرف دا مې دی پروګل چې مطلب بعضی خلک دا کوي د موږ د ویډیوګانو مقصد صرف دا دی چې د بل کور مسلمان کور بچي ډېر خلک د سيو چې هغه قسم دی سګولې چولې د زهر خورلې ډېر خلکو را بيته کې خو الله تعالی بچ کړی دی الله تعالی ورته غلاره پیدا کا. نو الله تعالی موږ تاسو ناراضي شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.